امت مسلمانه کې لکوم علماء باندې متعلق سپکې سپور وهونکو د علماء پګړې زناورو ته پسرونکو د علماء بې ادبي کوونکو شپه ورځ د علماء سره دشمني کوونکو کم از کم دې خبرې خیال وساتئ چې دا پټکی د محمد رسول الله دی دا زما نه دی دا ګیره د محمد رسول الله ده دا اسلام خبره چې کوم دا د ایمان خبره چې کوم دا ما کور کې نه دی جوړ کړی دا جندول کې نه دی جوړ دا د دیر اسلام نه دی دا د مکې اسلام دی دا د سوات اسلام نه دی دا د مدینې اسلام دی ته که ما سره دشمني کې دشمني وکړه لیکن د دې خبرې خاطر وکړه چې دشمني ته ما سره د څه په وجه کې ما خو تا سره پولې نه ده شریکه ما خو تا سره پټی نه دی شریک ما تا سره بله مشتو ګریبان شوی نه یم بله هیڅ دشمني مې سره نشته په دین راسه دشمني کې او بیا څوک وایي چې جی مونږ خو د مولیانو ډېر احترام کوو د مولیانو ډېر قدر کوو خو دا پلان کې مولا قدر نه کوو تاسو یې پېژنئ نور د خبرې ضرورت نشته د وضاحت د پلان کې مولا قدر نه کوو مونږ د پلان کې عالم قدر کوو خو د پلان کې نه کوو دا عالم سو دی دا ناکار عالم دی او دا عالم رباني دی نن د عوامو په لاس کې د علماء سو او د علماء ربانیینو ترمامیټر پروت دی دې به چک کول کوي چې دا عالم سو دی دا عالم رباني د امت مسلمه نوجوانانو مشرانو سپین ږیرو خفه نشئ او زما زړه خبرې زړه ته وانچوئ په کار ده چې تاسو ته خوږې خوږې خبرې وکړم لیکن ډاکټر چې ترخه بیماري ولیکي د دوایي لیکي د بیمار سره یې دشمني که نه دشمني نشته ما څه دشمني ده زه چې ترخه دوایي ورکوم زه ضرورت ګڼم او زه ضرورت محسوسومه لهذا ما ته د اشرف علي تانوي رحمه الله هغه واقعه را یاده شي و یو بادشاه هغه بادشاه چېرته ویښته وله یو نهي واړه کلي نو ویښته چې وله نهي واړه کړه نو هغه ویښته وله صحیح نه واړه کلي بادشاه چې واپس دربار ته راغی نو څه درباري ورته وویل چې بادشاه سلامته دا یخته خو دې څه ګډ وډ غوندې دی دا خو چا سم نه دي واړه کلي وایي ښه نه دي واړه کلي صحیح نهي وی فورا دربار ته حاضر کوي نو نهي چې کله دربار ته حاضر که نو یو خیرخوا د دې نهي ورته وویله چې بادشاه خو دې وژنې پرېږدي دي نه یخته دې وله ګډ وډ کړي دي وایي راځه چې ورشو بسم الله نهي چې کله راورسېده نو بادشاه اوده شوی دی وایي په اودو باندې را ایسار که هغه باقي یختې وله برابر که سر یې وله ټیک که ویښتې وله برابر که او بیا خواته ناست دی په ادب باندې بادشاه چې کله د خوبه رایښ شو په نهي باندې سترګې ولګېدې هلکه نهي زه ستا خواله درلمه او ما په تا یخته واړه کول نو تا زما یخته شرمولي دي دا خو دې خراب کړي دي دا دې ولې خراب کړي دي ورته وایي باچا سلامته شیشه مې ورسره وړې ده په دې شیشه کې وګوره چې کوم ځای خراب وي اوس به یې جوړ کړم هغه چې کله وکتل او سر یې برابر و ویښته یې برابر و نو نهي خو ځان خلاص کړ دربار کې لانجه پرېښوده چې چا ورته ویلي چې یخته دې ګډ وډ دی اوس باغې سره نهي خپل باس باچا خپل باس کوي خو دې نهي ته یې وویل هلکه وایي تکړه نهي ډېر قابل نهي وایي دا خو دې ډېر ښایسته واړه کړي دي نو څه خلک راله او د نهي ښځې له یې مبارکي ورکوله چې مبارک شه ستا خاوند ته بادشاه ډېر قابل او تکړه نهي ویلی دی نو دا نهي ښځه د دې ډېرو خلکو نه هوښیاره وه د دې زمانې د دې ډېرو خلکو نه د نهي ښځه هوښیاره وه نو هغه ورته وایي چې یروره تاسو ماله د څه شي مبارکي راکوئ که یو لس کسه نهیان راټول شوي وي او ویلي وي چې ستا دا خاوند ډېر تکړه نهي دی خو ما به منلي وي ځکه چې نهیان په نهیتوب پوهېږي نو باچا د نهیتوب نه څه خبر دی چې زما خاوند ته وي چې تکړه نهي دی دا تکړه دی زه یم ته علماو ته سپکې سپورې وې چې زه دا پلانکې مولا نه منم دا مولا نه منم دا مولا نه منمه نو تا سره کومه اتارټي در سره ده یا کوم ترمامیټر تا سره در سره دی چې ته پې علما ګورې چې دا مولا زه منم او دا مولا زه نه منم که دا ټوله دنیا ووایي چې دا پلانکې مولا زه نه منمه خو چې دا دنیا په خپله د مولاتوب نه نه خبر په خپله د علم نه نه خبر د دې دا خبره معتبره ده ستاسو په دې سوات کې مشهور ډاکټر څوک دی ووایې که نه کبیر ډاکټر کبیر د سوات لوی ډاکټر دی خو که یو 15 کسان په دې ځای کې راټول شي او خلک وایي چې یاره دا کبیر ډاکټر په هېڅ څه نه پوهېږي صرف ډسپرین ګولۍ ورکولی شي صرف پیناډال ګولۍ ورکولی شي نور د هېڅ نه دی خبر نو ستاسو دا خبره به ټیکي که غلط به کبیر ډاکټر ته خو به ډاکټران ډاکټر وایي هغه ته خو به سند چا ورکړی لهذا علماو له به چا سند ورکړی زما مشر له به چا سند ورکړی ته ولې سپکې سپورې وې ته د پټکي توهین ولې کوې ته د ګیرې توهین ولې کوې نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک ته عرض وکړو الله رسوله کم از کم د دې خبرې بیا خیال ساتلی وی چې زه ستا سفیر وم زه ستا ملګری وم تا ورلېږلی وم
رسول الله مبارک په دغه ټیم کې غمجن دی. عبد الله ابن مسعود غمجن دی. جبريل علیه السلام تشریف راوړو، لیکن د جبريل علیه السلام په مخ باندې خندا ده، په مخ باندې مسکا ده. رسول الله مبارک تپوس وکړ، جبريل عبد الله ابن مسعود په جړا دی، محمد رسول الله غمجن دی او جبريل امین خاندي. تبسم یې فرمایو ولې خاندي؟ د خندا څه وجه خو راته وښایه. جبريل علیه السلام ورته فرمایي د الله رسوله ما ستا غم وکتو، زه ستا په غم باندې غمجن یم، ستا په خفګان باندې خفه یم، ځکه ستا دوست او ستا ملګری خلکو خفه کړی دی. عبد الله ابن مسعود خلکو خفه کړی دی. مونږ ته پته ده چې ته خفه یې، زه هم خفه یم، په دې الله هم خفه کېږي. الا ان اولیاء الله